حضرتمند مسلمانان دا یو نصیحت ته ځان سره وساته، ډېر اهم نصیحت دی. په اخره کې درته د عوامو بعضې شعبې او د هغې جوابونه بیانوم. بعضې خلک اعتراضات کوي، د هغې یو څو جوابونه بیا واورئ. ځکه چې بعضې خلکو ته چې څوک نصیحت کوي چې د ګناهونو نه ځان وساته، یو نیک عمل کوئ، نو هغوی څه شعبې پیش کوي. مطلب هغوی سوالونه کوي چې دا کار دی او دا کار دی، چې د دې په وجه پخپله هم په ګمراهۍ او دوکه کې پراته دي او نور خلک هم ګمراه کوي. اولنی شوبه مطلب اولنی سوال دا دی. اول قسم هغه سوال دی چې د هغې په کولو سره انسان کافر کیږي، لکه دنیا نقد ده او آخرت قرض دی. بعضې خلک وایي دنیا نقد ده او آخرت قرض دی، او نقد د قرض نه ښه وي، نو په دې سره انسان کافر کیږي. یا د دنیا لذت یقیني دی او د آخرت لذت کې شک دی. بعضې خلک وایي د دنیا مزې خو دی او د آخرت پته نه لګي، هغې سره به دور او پلانکې وډینګرې. او یقیني شی د شګې په نسبت ښه وي، شکی په نسبت ښه وي. دا دواړه شعبې داسې دي چې په دې سره د انسان د اسلام نه د وتلو خطره ده. مطلب یو انسان وایي د دنیا نقد ده او آخرت قرض دی، او یا د دنیا لذتونه چې دي دا ډېر ښه دي او د آخرت او هغې کې شک دی، نو په دې سره انسان د اسلام نه د وتلو په خطره کې دی. ځکه د آخرت متعلق عقیده کمزورې ده، عقیده کې د شک دی، او په دې کې شک پیدا شو چې د مسلمانان د شان سره نه ښایي. بله دا چې آخرت هم یقیني دی چې په ډېرو دلایلو سره ثابت دی. نو چونکې دا قسم شعبې کمې وي، نو ځکه یې ډېر تفصیل نه کومه. دویم قسم هغه شعبې دي چې د هغې سبب غفلت او جهالت دی. نو زه به درته داسې قسمه شعبو جوابونه ذکر کړم. ټول د مسلمانانو داسې شعبو نه دا سوالونه ځان وساتئ. اول سوال دا کېږي چې ځان سره ستړی کې هیڅ پروا نشته. د الله جل شانو غفور رحیم ذات ته توبه وباسم، ټول ګناهونه به راته معاف کړي. دا خبره ډېره زیاته خلک کوي. د دې جواب دا دی عزتمند مسلمانانو چې دا خبره صحیح د الله جل شانو غفور رحیم ذات ته، خو ورسره الله جل شانو قهار غضبناک او بدله اخیستونکی هم دی. تا ته څه پته ده چې خامخا به تا ته بخښنه کوي، کیدای شي جزا درکړي، یا تا ته توبې توفیق در سره حاصل نشي، یا دا چې بعضې ګناهونه خو تش په توبه نه معاف کېږي، لکه حقوق العباد، بلکې دې کې به د حق د خاوند نه خپله معافي غواړي. او کوم کس چې په دې نیت ګناه کوي چې زه به بیا توبه وباسم، داسې کس ته ویل پکار دي چې ته خپل لاسه لږ په اور کې ور دننه کړه، که اوس وځېدې نو خیر دی، څه پروا نشته، ځکه ملهم به پرې ولګوي، واپس به ښه شي. دا خو هېڅ هم نه خوښوي. زموږ د مسلمانانو داسې قسمه خبرو نه ځان وساتو. الله جل شانه عمل کړو.